مخکې زمانو کې خلکو دا خبره کوله چې مخکې ادب ډېر زیات و. مونږ وایو چې ادب مخکې ډېر زیات و. د مشر ادب و، یو بل سره مینه محبت و. تر لرې لرې رشته دارانو د خوشحالو کې به او په غمونو کې به خلک حاضري به کوله. اوس چې کله خادي واده وي، هغه مشر ور د کشر ور په واده کې نه ناست، کشر ور د مشر ور په زوی په واده کې نه وي ناست. خلک پوښتنه کې څه شو؟ یاره چې مینځ کې څه خبرې شته دی. دا حالات ولې پیښ شول؟ هغه زاړه زاړه بیټکونه چې د ترور زوی به د ستا په خوشحالۍ کې ناستو او د ستا د ماما زوی به د ستا په غم کې ناستو، هغه خلک د ما او ستا په بیټک کې نن ولې نه دي ناست؟ نن د ما او د ستا تندی په وینو باندې ولې سور دی؟ په خپل کور کې مونږ زړه تنګ وي، هر څوک وایي جي چې کور له راشم کور کې مې زړه تنګ وي، بهر ټیک وم خو چې کور له راشم کور کې مې زړه تنګ وي. هغې نتیجه څه ده؟ هغې نتیجه صرف اور صرف دا یوه خبره ده، رسوماتو له مونږ ترجیح ورکړې ده او تعلیمات مصطفوي مونږ شا باندې پرېښودې دي. زغه قرآن کریم فرقان حمید دا فیصله وفرمایله لکه څنګه 100% ګارنټي دی ته رب العالمین ورکا چې څوک زما او زما د نبی تابعداري کوي هغه ته لویه کامیابي ده. نو چې څوک د الله او د الله د رسول نه فرمانی کوي، هغې باره کې قرآن کریم فرقان حمید کې رب ذوالجلال ارشاد فرمای ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى. رب العالمین فرمای د دینه بعد چې د الله او د الله د رسول تعلیمات او هدایت هر چا ته ښکاره شو او د دینه بعد هم دی په رسوماتو په شا باندې روان دی، تعلیمات پرېښودل رسوماتو په شا باندې روان دی. ویبتغي غیر سبیل المؤمنین، او دی د الله د نیکانو د اصحابه کرامو د لارې نه هټ کر په یو بله لار باندې روان شو، که هغه د واده په رسوماتو کې دی، که د غم په رسوماتو کې دی، که د خوشحالۍ په رسوماتو کې دی، اسلامی تعلیمات پرېښودل رسوماتو پسې روان شو. الله به فرمایي نوله ما تولا، مونږ به دی همدغې لار ته ورپرېږدو چې په کومه باندې روان دی، بس روان به اوسي، خو لیکن نتیجه به یې څه وي؟ ونصلیه جهنم. الله فرمایي چې بیا د دغې لارې اختتام جهنم دی. چې کوم رسوماتو لار باندې انسان روان شو، د دغې اختتام چې دا جهنم دی، او د تعلیماتو په لار باندې چې څوک روان شو د هغې اختتام چې دا جنت دی. د هغې رسوماتو اختتام دا د شیطان رضامندګي ده، د تعلیماتو اختیارول د رحمان رضامندګي ده. ځکه قرآن کریم فیصله وفرمایله دوه لارې دي، یو د رسوماتو لار ده، یو د تعلیماتو لار ده. که چېرې موږ د ژوند اکثرې حصې وګورو، تقریبا موږ د رسوماتو په اړ کې خپل ژوند تېروو. او بیا به زه خپله جمله دوباره عرض کم صرف د یوې خبرې دپاره چې خلک به څه وایي، او دا جمله چا اوسه پورې م ونه ویله چې که دا کار ما ونه کو الله او الله رسول به څه وایي، خلک به څه وایي، دې ته موږ توجه ورکوو، خو الله او الله رسول به څه وایي دې ته موږ توجه ورنکړه. په دې بنیاد باندې حضور نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم پیغام ورکوي او فرمایي فإن خیر الحدیث کتاب الله. نبی پاک فرمایي چې ټول نه بهترین خبره چې په کومه خبره کې 100% د فایدې ګارنټي پرته ده دا الله کتاب دی. وخیر الهدی هدی محمد صلی الله علیه وسلم، او ټول نه بهترین لار بهترین هدایت دا د حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک لار او هدایت ده. غرض مدا چې کچره د ژوند فیصله سو کول غواړي په علاقه او په وطن کې د رسوماتو په لار تک نه دی کار، بلکې چا نه پوښتنه کول پکار دي چې په دې کې ما ته الله څه وایي او ما ته رسول الله څه فرمایي، ما ته الله پاک څه فرمایي او ما ته رسول پاک څه فرمایي. د دې رهنمایي حاصلول پکار دي، نه دا چې وطن کې جرګیوال څه وایي او د وطن علاقې ملکانان په دې کې څه وایي او د کور او د کلي تربوران په دې کې څه وایي. دې له وروستو توجه ورکا، اول به قرآن له توجه ورکې، بیا به حدیث پاک له توجه ورکې، هغې نه بعد که چېرې قرآن او د حدیث
پرنا کې دستا رسومات برابرو بیا رسومات لم توجه ورکا خو کچره قرآن او د حدیث خلاف نو بیا به رسومات لنا بلکې الله او د الله